السلام علیکم. زه منیس خان او نن د اگست 14 تاریخ د سواد بونیر باجوړ نه ډیر زیات افسوسناک صورتحال راځي. ما د یو سړي تصویر وکړو، هغه ډیر خفګان باندې په خټو کې خړ پړ پزمکه ناست دی او داغه نوم دی اورنګزیب باچا او د بونیر د چوغرزی کلی دی. هغه کلی ټولی وړی دی او داغه د خاندان پکې 22 کسان شهیدان شي. اندازو کې چې د یو سړي د خاندان یو جنازه څومره درنی او 22 کسان شهیدان شي، نو داغه په اړه بس تیریږي. الله دې هغه له صبر ورکي. او ډیر عجیبه واقعیات دي. خلک له اوسو پورې په خټو کې نښتي، څوک د کاڼو د لاندې دي، څوک ډیر زیات لاپته دي. اندازتن وایي چې 350 کسان په باجوړ، سوات او بونیر کې شهیدان شوي دي. حکومتونه کوشش کوي خو د داسې آسماني تندر علاج د هیڅ چا سره نه. اوس پکار ده چې حکومت په هر سطح باندې د دوی مدد وکړي. اول ته ځان ورورسي او د ریلیف کارونه وکړي. د ریلیف دپاره حکومت یو اداره جوړه کړې ده، NDMA نیشنل ډیزاستر مینجمنټ اتھارټي، او د هغې مشر دی وخت کې یو میجر جنرال انعام صاحب دی. هغه سره نور هم دنیا فوجي افسران او اهلکاران به یې پای کې. زه اکثر د خبر واورم چې هغوی ویلي چې یاره NDMA الرټ جاري کو چې روان 3 ورځې بارانونو د خطرې دغه وي. دا د هغوی کار نه دی، دا د محکمه موسمیاتو کار دی. د هغوی کار دی په ډیزاستر کې دا ټول مینجمنټ کول. دا ټوټل ذمواري چې دا د NDMA دا چې سیلاب راشي، طوفان راشي، تندر پریوزي، روډ سلایډینګ وشي، دا ټول د هغوی کار دی. دا اداره جوړه شوې هغې ده او د اربونو روپو فند دی ورسره. نو اولنې ذمواري د NDMA ده، بیا د صوبایي حکومت ده، بیا د وفاقي حکومت ده. دا د دې ټولو ادارو ذمواري ده. په دې کې چې څوک هم کوتاهي کوي، کو هغه صوبایي حکومت وي، کو لوکل ګورنمنټ وي، کو NDMA او کو وفاقي حکومت وي، نو د هغوی سخت مذمت پکار دی. او کو په دې وخت کې څوک سیاست کوي، د هغوی هم ډېر سخت مذمت پکار دی. یو د افسوس خبره شهباز ګل په خپل ویلا کې کړې. هغه وی چې په دې موقع باندې مختلف TV چینلو ته د خلکو د کم چې اختیارمند دي د طرفې کالز راغلي دي چې تاسو پروګرام صرف په دیو کې چې دا د صوبایي حکومت د PTI نااهلي ده. نو تندر خو قدرت راوستي دی، ریلیف کې نااهلي کوي، نو بیا په پروپاګاندا پکار ده. خو د اوس نه په دې وخت کې سیاست کول دا انتهایی غیر مناسبه ده. دویم خبر دا دی چې د خیبر پختونخوا حکومت هلیکاپټر چې لېږلی، نو هغه هم کریش شوی او په هغې کې هم د شهادتونو اطلاع ده. او هغه هلیکاپټر فوټیج دی چې وګورې هر څه سوځېدلي، په دې کې به لاشونه هم سوځېدلي. نو الله دې د هغوی کور والا صبر ورکړي. یو خبر دا دی چې پرون اعلان وکړو چې فوج د خپل 1 ورځې تنخواه سیلاب زدګان له ورکړه، او د 1 ورځې کم راشن چې دی تقریبا 600 ټنه جوړیږي، هغه هم ورکړو. دا ډېر ښه خبره ده. خو د فوجي ځوان خو به یا 30-40 هزار 50 هزار تنخواه، نو د هغه نه د 1 ورځې کټ کول په دومره مهنګایۍ کې دا مناسبه نه ده. حکومت له پکار ده هغوی خپل یکجهتي کوي، دا جذبې ستایش پکار دی. خو حکومت له پکار ده چې په 14 اګست د شپې په ډمتوب باندې په کروڑونو اربونو روپۍ لګېدلي، نو د ریلیف دپاره هم څه پکار دي. او د وزیرانو مشیرانو له پکار ده چې د 1 میاشت ټوله ورکړي. د محسن نقوي صاحب په بنګلې باندې د 4 کروڑ 77 لاک روپے صرف په رینوویشن په ډیکوریشن لګي، نو دغه خرچې کمې کې او د عوامو لور کې. بل د فوج عام سپایي غریب خو زمونږ په مشکلاتو کې گیر دي. د مهنګایۍ د لاسه د دې صورتحال نه پکار ده چې جرنیلان صاحبان د 1 میاشتې خپله تنخواګانې ټولې هله ورکړي. د هغوی ډېرې زیاتې دي. دا ججان صاحبان چې 50 لکه تنخواه دي او نظام انصاف تباه دی، پکار چې هغوی دا تنخواګانې ورکړي. دا هم په قوم باندې بوج دی. نو دغه خلکو له پکار دي چې ورکړي. د عام کارکن نه یا د عام اهلکار نه د 1 ورځې تنخواه کټ کول، په هغه باندې نور بوج اچول دي. نو دا یو څو خبرې وې ما چې تاسو سره شیر کړم. اوورسیز پاکستانیان چې کم ځای کې دي، هغوی مدد له رامخکې شي. چېرته سیلاب والي، تاسو په هغه علاقو کې خپل خپلوان یې رشته داري، هغوی له فنډز راولېږئ چې هغوی د دې خلکو مدد وکړي. دا ډېر تباحال وخت په دې وخت کې چې ته په سهار ټایم خانې او
لس منټه پس تا کور او هر څه ډوب شي او ستا سره هیڅ نه وي او بیا ته په لاره کوڅه کې خیر ته ناستې نو دغه عزت نفس د چا نه دي مجروح کول څومره چې امداد کولی شي راولیږئ پیسې چې د ریلیف په کارونو کې استعمال شي او د دې خلکو په دې سخته کې مدد وکړي شي امید لرم چې اورسیز پاکستانیان به په دې اواز لازما لبیک کوي رابطې وکړي موږ به ستاسو مدد وکړو او دا مسله د خلکو مشکلاتو کې به کمې راولو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شي ویډیو ډیره شیر کړئ چې د اختیارمندو ته ورسي اورسیز ته ورسي او د ریلیف کارونو کې تیزی راشي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته